أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. سورة لقمان شروع مخکې آیاتونو کې د لقمان حکیم وصیتونه خپل زوی په وکاو هغه ته دا عقیدی مسئله بیانولا چې دا الله سره شریک مجوړوا شرک مکوا شرک غټ ظلم دی د مور پلار حقونو تذکره وا بیا د الله د په مقابله کې د بلچا خبره نه منل دا غي تذکره وا تابعداري دا هغه چا پکار دی چې هغه الله ته رجوع کوي ورپسې تذکرہ د اعمال و عمل په مقدار د اورید دانه مثقال حبة من خردل هر ځای کې چې شوی په پټۍ کې په ښکارۍ په اسمان کې کې په ځمکه کې الله به راولي او د هغه بدله به ورکوي الله باریک بین خبردار دی عمل کې خبره وا د اقامت الصلاة امر بالمعروف او نهی عن المنکر د دې مقابله کې چې کله تکلیف رسول کېږي نو هغه باندې صبر کول معاشره کې چې ژوند تیرې نو خلق استا خپل ځان ذلیل کوما خپل خلق ته خپل مخ خپل سر کګوما پزمکه باندې په تکبر باندې په لوی باندې فرح په تکبر سره په مرح سره مزه په आवाज کې هم درمیان روي اختیار وا زکه چې ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ورپسې تذکرہ وا د مسلې د توحید باندې دلائل وزدل دکی تذکرہ د دې کوي کم خلق چې نافرمان دي د قرآن او د سنت خلاف کوي ناغي ته چې ویل کېږي راشي تابعداري د قرآن کوي نو دی وینا منګه مور پلار چې په سبانه مندلی پلار نه کې چې منګه په کم لار باندې مندلی منګه داغه تابعداري کو اگر چې دغه تابعداري دی د شیطان کوي شیطان دی رابلی عذاب د جهنم تا دی هغه طرف روان دي بعض خلک داسي چې هغه مسله د توحید منلی الله طرف ته رجوع کوي توحید په حالت کې نو دو کړای مضبوطه راټینګه کړل چې هغه کې داغه شو کېدل نه کیږي تذکرہ د دیم کوي چې څوک د الله رب العزت نافرمانی کوي تسلی دا نو پاغه باندې خپکیږه ما داغي کفر د تا خپن کی منگ تا برازین منگ بولا داغی بدل ورکو خبر بول ورکو دنیا کی دیل لگا غنت کی فائدہ ورکو
بیا به مجبورن عذاب سخت بیایو. ورپسې دلائل دی، دلائل اعترافی وتوي په مسله د توحید باندې تپوس دیو کې من خلق السماوات والارض ليقولن الله. تپوس دیو کې اسمان نه اوسمکه چا پیدا کړلی نو دی بوئے الله. بیا مسله د توحید په بل انداز باندې ذکر کړي کدا زمکه کې چې څومره ونی دی دا قلمونه شي او دریابونه سیاهی شي نو دا ټول دریابونه به ختم شي. دا الله کلمات ما نفدت کلمات الله، دا الله کلمې به ختم نشي. بیا ورپسې بیا مسله توحید باندې دلیل پیش کړي ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. ورپسې یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى. داغه تذکرہ کړي نو آخر کې نتیجه ذکر کړي ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلی الکبیر. داغه تذکرہ راځي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کلا چې ویل کېږي دي تا تابعداري وکړي دا هغه څه چې الله نازل کړلی قالوا وی دی بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا. دا خلق وی بلکې منګه تابعداري کړلا دا منګه تابعداري کو دا هغه څه چې مندلې منګه پاغي باندې پلاران خپل زمونږه پلار نکی چې کملار باندې تل منګه داغه تابعداري کو. دلته وی وجدنا علیه آباءنا بل ذکر الفینا علی آبانا منگ چې په کومه خپل مور او پلار مندلی پلار نیکه مندلی موږ پاغلا روان یو. دین ته نه ګوري، شریعت ته نه ګوري، حق ته نه ګوري او دی روان دي په سبزه مو پلار نیکه بس روان دي. اولو کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر. اگر چې دې شیطان چرابلی دی لرا عذاب د سوزون کیتا، عذاب د جہنم تا، عذاب سوزون کیتا. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. او چاچه تابع کو اسلام راول ځان تابع کو خپل مخ تابع کو خپل ځان تابع کو الله تا وهو محسن په داسې حال کې چې دیو موحد د ظاهری اعمال د قران او د سنت مطابق دي او د موحد شرک نه کوي نو فقط استمسک بالعروة الوثقى. یقینا در راټینګ کړه کړی مضبوطه کړی راټینګ کړه. بل ځکه الله وی فقد استمسک بالعروة الوثقى لانفصام لها. کیا چاغه کې شکیدل ناراضی پای کې ماتی دل ناراضی چون پکې ناراضی دانګه دادا سے کړی مضبوطه راټینګ کړه حبل الله دې حبل الله راټینګ کړه نو دا الله رسی راټینګ کړه دا الله رسی هغه ماتی گینا هغه شوکی گینا هغه خلاصی گینا بیا ولله عاقبۃ الامور. الله تور ګرځولې شي ټول کارونه. ومن کفر فلا يحزنك كفره. تسلی ورکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بلکې هر مبلغ ته دې چې کله تبلیغ کوي دې چې کله واعظ او نصیحت کوي نو خلق خلاف کیږي، خلق لګیا دے کفر کوي، خلق لګیا دے شرک کوي، خلق لګیا دے مخالفتونه کوي، خلق لګیا دے دل تکلیف ور کوي. نو فلا یحزنک کفره نو غم جن کی تعالی را کفر داغا دی وی تب داوی چې زه دیتا ګورا بیان کوم دیتا مسله رسوم بلاغ وتکوم او دلته دی خبر منی نه الله دې په کفر باندې خفکیږه ما الینا مرجعهم زمون طرف ته را ګرځیدل د دې دي فننبئهم بما عملوا. نو خامخا خبر بور کو دی لا په اسماني چې دی کوم عمل کړل دی لا په باندې خبر ور کو دا کار نه دی کړلی. قیامت ورځ بشي نو هر څه بدی ته مخامخ شي، اعمال نامه بوله ور کړی شي، چاله ور کړی شي په خلاص کې نو چاله په غسلاس کې. کله چې اعمال نامه دی او ویني نو دی به مال هاذل کتاب لا یغادر صغیرته ولا کبیرة الا احصاها د غار سره ګر کړلی. فننبئهم بما عملوا
خبر بور کو دیلا پاس باندې چې کم دی عمل کړل. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله په دې د سینو پر ازونو باندې. سینه کې چې سر ازي الله په پټو خبر باندې په دې. یعلم السر واخفى، الله په پټه خبر باندې پويږي، داغې نه چې زیات پټي پاغه باندې پويږي. هغه لاسکه علیم بذات الصدور دې، سینو پر ازونو باندې الله پويږي، بل څوک نه پويږي. د غیب او علم یوازې الله سره دی، بل چا سره نشتی. نمتعهم قلیلا، فائدہ ورکو دیلا په دنیا کې لگا. ثم نسترهم الى عذاب غلیظ، بیا به مجبورن بوزو دیلر عذاب سختا. دنیا کې چې چا خلاف کړل، کفر کړل، شرک کړل، دنیا کې هر څه چې دی دیبا د دنیا ساز او سامان بد سرای، د دنیا مال او متاع بد سرای، د دنیا فائدې بد تملاویږي. خدا فائدې سمره دی، اد دنیا متاع قلیل، دا ډیر لګ دی. ټوله دنیا کې د دشینو دام ډیر لګا دا. ثم نسترهم بالعذاب الى عذاب غلیظ، نو قیامت کې بیا به هغه عذاب طرف ته بوزو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، دلائل اعترافی ہوتے ہوئی. کته تپوسو کې د دې خلقونه من خلق السماوات والارض، او خالق د اسمان نو د زمکه سوګ دی، د اسمان نو زمکه چا پیدا کړلی. لا یقولن الله، نو خامخا دی بوئی چې الله خالق دی، الله مالک دی، دا بداوی. لیکن چې ګورې نو دی بلګیای نو شرک بکئی، کفر بکئی. نو چې کله دا خبره د وکړه نو قل الحمدلله، نو وایي چې الحمدلله چې تا زما خبره ومنله. الحمدلله په دې خبره کې ما او تا برابر یو، په دې کې ما او تا یو شان یو چې الله پیدا کون کې د اسمان نو د زمکه دی، الله خالق دی، په دې باندې خو ما او تا برابر یو. بل ځکه نور زنه کې نور تپوسو نه کوي. مَن يدبر الامر، مَن ينزل الغیث، باران څوک راوري، څوک تدبیر کوي د کارونو، دا نظام څوک چلای. نو دی به خامخا دا وایي چې دا الله کې، بل څوک نشي کولای. نو چې نشي کولای نه الحمدلله، ټول صفاتونه د خدای ته خاص الله د پاره دي. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د خلکو نه داسې چې پوهیږي نه. اکثریت هغه ناپوه دي. اکثریت چې ګوره نه هغه په بيدینۍ کې رواني، اکثریت چې ګوره نه بل طرف ته وي، حق طرف ته چې کوم روان دي، حق چې نه هغه په لګو خلکو کې. بل اکثرهم لا يعلمون، نو اکثریت خلق. نو دیو جناب قرآن کریم کې الله وایي ولا تطع اکثرهم، اکثریت پسې بنځي، که اکثریت پسې لاړې نو ګورې د دین نه بدی واړی. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د خلکو نه پوهیږي نه، اکثریت نه پوهیږي. وَإِلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کچره تا تابعداري وکړه دا اچا چې ډیر دی پزماګه کې، نو چې ډیر شي وای ګڼ شي، نو هغه پسې چې روان نو ګورې د دین نه بدی واړی. بل اکثرهم لا يعلمون. لله ما فی السماوات والارض، خاص د الله د پاره هغه سدي چې په اسمانونو کې دي، زمکه کې دي. الله د دې مالک دی، اسمانونو زمکه مالک الله دی. ان الله هو الغنی، یقینا الله هغه ذات دی چې هغه غنی ذات دی، به حاجت ذات دی، به پروا ذات دی. الحمید استایل شوی دی، الله حمید دی، استایل شوی دی، غنی دی. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام، کچری شی هغه چې پس مګه کې دي من شجرتین دونونا، اقلام قلمونا، سمرا چې ونی دي د ونونا قلمونه جوړ کړي شي، او په دغه قلمونو باندې لیکل کول کیږي. والبحر یمده، او دریابونه سیاهی شي. من بعده سبعة ابحر، رستو د پنا کېدو د دغه دریابونو نه، دریابونه به ختم شي، دریابونه او به ختم شي، سیاهی به ختم شي. د دین رستو من بعد سبعة ابحر، و دریابونه ورسره نور شي، و دومره سمره چې دریابونه دي دومره نور شي. او په دې معنی کلمات د الله لیکل کېږي، نو ما نفدت کلمات الله، د الله کلمات به ختم نشي.
ان اللہ عزیز حکیم، یقینا اللہ دے غالب حکمت والا. ما خلقکم ولا بعثکم، تذکرہ کے دا قیامت او دوبارہ بیا را ژوندی کولے کی گئی. قیامت برازی نو دا ټول انسانان به بیا راپورته کولے کیږي. خلق وی دا به څنګه راپورته کولے کیږي؟ الله وی ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده، نه ده پیدائش تاسو نه دوباره ژوند تاسو مگر پشان د یو نفس. لکه څنګه چې د یو نفس راپورته کول آسان دي، جوړول آسان دي، پیدا کول آسان دي، نو دغه سي د ټول انسانیت پیدا کول دوباره باس بعد الموت بیا آسان دي. الا كنفس واحده ان الله سميع بصير، یقینا الله دې اوریدونکې لیدونکې. الله سمیع دی، الله بصیر دی. دغه سي سمیع او بصیر بل څه نشتی. څنګه چې الله سمیع دی الله بصیر دی، نو دغه شان بل شان مخلوقاتو کې څوک داسې نشي کېده. بل به یې انسان به اوریبا داغه اوریدل به محدودی، بصیر به یې لیکن داغه لیدل به محدودی، اب کمزوری. علم تر ان الله یولج اللیل فی النهار، آیا ته نه ګورې یقینا الله ون نباسی شپه په ورځ کې، شپه په ورځ کې ونه نباسي. نو چې شپه په ورځ کې ونه نباسي نو ورځ په اوږده کی. ویولج النهار فی اللیل، اور نباسی ورځ په شپه کې، نو چې شپه کې ونه نباسي نو شپه په اوږده کی. وسخر الشمس والقمر، او مسخر کړل الله انور اوس پومای، کل یجری الی اجل مسمى، دا ټول چلیږي د نیټه مقرره پورې. نیټه مقرره د الله په نس باندې. کله به قیامت کیږي، نو قیامت کیږي به ال چی الله رب العزت کله وایي نیټه پوره شي، قیامت برازي. وما امر الساعه الا كلمح البصر، وی الله رب العزت به کینو پستر کی پرب کی به کوي. کل یجری الی اجل مسمى، دا ټول چلیږي، نظام چلیږي، داغه نیټه مقرره پوری به چلیږي. سو کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، سو پوری چې الله الله ویل کیږي نو قیامت کیږي بنا. چې کله توحید مسله دنیا نه ختم شوه بیا به قیامت شي. وان الله بما تعملون خبير، یقینا الله په اسمان تاسو کوئی خبردار دی. ذالک بان الله هو الحق، دا دی وجنا چې یقینا الله هغه حق دی. وان ما يدعون من دون الباطل، او هغه چې داخله کو تر مدد شوی د الله نه سوا خو باطل لی. خلق لګیای د الله نه سوا بل تر مدد شوی، بل ته आवाजونه کوي. څوک یو ته आवाज کوي، څوک بل ته आवाज کوي. پوخا دور کې څوک لګیاو لات ته आवाज کاو، څوک چا منات تکاو، چا حبل تکاو، چا عزا تکاو. دلته هم خلق لګیای په هر دور کې خلقو ځان سوق نیولی، باباګانی نیولی، چا یو شنی ولله، چا بل شانی ولله، هغه ته आवाज کیا بابا را مدد شي. دا ټول سچ دی. وان ما يدون من دون الباطل، چې دا خلق وتره مدد شوی د الله نه سوا دا خو باطل لی. دی خو هیڅ نشي کولای، د دې خو طاقت نشتی. کله وی الہم اذان يسمعون بها، آیا د دې غوګونه شته چې په دې باندې اوریدل کولای شي؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا د دې سترګې شته چې په باندې لیدل کولای شي؟ ام لهم ایدی یبطشون بها، آیا د دې لاسونه شته چې نیول پی کولای شي؟ ام لهم ارجل یمشون بها، آیا د دې خپې شته چې په باندې تل کولای شي؟ داسې لاسونه نشته، داسې خپې نشته، داسې سترګې نشته، داسې غوګونه نشته چې په باندې کارونه کوي یا کارونه خو نه کوي. وان ما يدعون من دون الباطل، کله خلکو ته لګیا आवाजونه کین جواب ورکول شي نه، جواب نه ود نشي ورکول. او دغه نیکان بزرگان دي دنیا کې داخله کو ته आवाज کوي، نو اذا هو شر الناس كانوا لمادان، قیامت ورځ بشي نو دا به دشمنان شي، دشمن وي. او هم عن دعائهم غافلون وي. وان ما يدعون من دون الباطل، چې داخله کو ته مدد شوی د الله نه سوا دا باطل لی. وان الله هو العلی الکبیر، الله یقینا الله هغه دی اوچت لوی. الله اوچت ته د هر څه نه اوچت ته، د شرک نه اوچت ته، د کمزورتیا نه اوچت ته، د ضعف نه اوچت ته. الکبیر لوی ذات ته د هر څه نه لوی دی. الله اکبر وی، الله اکبر، الله کبیر، الله د هر څه نه لوی دی.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کله چې ویل کېږي دې ته تابعداري وکړئ دا څه چې الله نازل کړي قالوا وَيْدِي بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا دی وی بلکې موږ تابعداري کوو دا څه چې مونږ موږ په هغې باندې پلران خپل اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر اگر چې د شیطان رابلی دی لرا عذاب سوزونکي ته عذاب د اور ته ومن یسلم وجهه الی الله سوچې تابع کې خپل ځان الله ته خپل مخې تابع کو خپل ځان تابع کړل الله ته هو ځان تابع کولې منځ کې روزنه سي هر څه چی کوي خو شرط په کې دا چې وو محسنون دی به موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى یقینا دراټینګ کړه کړه مضبوطه وإلى الله عاقبة الأمور لا تور ګرځولې شي ټول کارونه ومن كفر فلا يحزنك كفره اچا چې کفر کړي نو ندی غم جن کې تعالی را کفر دا غیله نه مرجهم زمو طرف تر ګرځیدل د دې فننبئهم بما عملوا نو خبر بور کو دی لپاس باندې چې دې کوم عمل کړل ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله دې په دې سينو پراسونو باندې نو متهم قليلا من فائدہ ور کو دی لگا ثم نصروا من عذاب غلیظ بیا مجبور کو دی لره عذاب مجبورن به بوس عذاب سختا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض اکت تپوسو کې د دینا چا پیدا کړل اسمان نو زمکا لا یقولون الله نخامقا دی بوئی چې الله پیدا کړلی قل الحمدلله ویا ټول صفاتونه د خدای توب د الله د پاره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلقونه پوئږي نه لله ما فی السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې یا سچ پاسمانو کې چې بزمګه کې دی وای ان الله هو الغنی الحمید یقینا الله دې غنی استایل شوی الله به حاجت دې بے پروا دې استایل شوی ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام کچریشی هغه چې بزمګه کې دی د ونو نا قلمونه والبحر يمده او دریابونه سیاهی شي من بعده سبعه ابحر د دې ختمه دون رستو نو و دریابونه نور شي ما نفدت کلمات الله نو ختم بنشي کلمې د الله ان الله عزیز حکیم یقینا الله دې غالب حکمت والا ما خلقکم ولا بعثکم نه پیدائش تاسو نه دوباره ژوند تاسو مگر پشان دی یو نفس ته ان الله سمیع بصیر یقینا الله دې اوریدون کې لیدون کې علم تران الله یولج الليل فی النهار ایتن غور یقینا الله ورن باسش په پورس کې ورن باسی ورس پشپ کې وسخر الشمس والقمر الله مسخر کړي ورس په مې کلو یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي نیټه مقرره پوره وان الله بما تعملون خبير یقینا الله پاس مې تاسو کوئی خبردار دی ذالک بان الله هو الحق دی وجن یقینا الله هغه حق دی وان ما يدون من دونه الباطل او هغه چې داخله کې او تر مدد شوی نه باطل لی وان الله هو العلی الکبیر یقینا الله غالب اوچت لوی الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تبعث العباد